حاجی من د بدرګي ستار باندې د دې ستار باندې نوم دی و دا سوي چې د دوی د ځمکې تناظره مخکې نه او بله شپه د شپې ډزې شوې ناڅاپه چې موږ کله راووتو نو بیا چې مو وکتل نو دی لږ ور وټکو چلسي صاحب کتاب دی کسان خو تلي وو د ضرور لګېدلي په دې خپه باندې بیا مور په ژړا وه ما ته یې ویل چېرې زر ګاډۍ راوله ما ګاډۍ راوستو درګۍ ته مې ورسو د هغې نه بعد درګۍ کې هغه پټۍ مټۍ وشو بیا هغوی مردان ته رېفر کړو دې امبولنس ته وخېږو او د مردان نه بیا پېښور ته زه ته واپس دلته کور ته د شپې رالم او د ځمکې تناظره دوی زړه ده خو دا کور یې وله د مسودچا باچا ورکړی دی پکې دوی ورته وایي چې یاره موږ ته دا کاته کلیر کړئ مسودچا باچا وایي چې کور زما دی لال باچا نه زوی وایي چې کور زما دی نو په دې باندې د دوی دغه دوی ورته وایي چې موږ ته دا کاته کلیر کړئ تنازه په دې باندې ده هغوی بیا د شپې دوی خبره شوې وه دوی وانه ورته وایي چې یاره موږ به تاسو پټۍ باړوئ خو موږ به د سره یو 20 ورځې ټیم مې ورکړی که څو ورځې ټیم مې وله ورکړی د هغې نه باوجود دوی د شپې راله بیا پکار دی چې پټۍ اړو خو د شپې مې اړولې وې او دوی مې ورته وایي چې پټۍ واړوئ خو دوی د هغه دوی واده ته صبر ونه کړو نه مشرانو څخه خو د شپې راغلي ډزې هم کړي دي او ټول کلي کې ډزې بې اندازې کړي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د بدرګي مومن کلي سره تعلق ساتم دا ګاونډ دی مې دا جنګ به د وطن په پیغلو وګټم خو واوره ستا نوم سره به ولیکم ځوانه بې غیرته به سیسټم ټول عمر د خلکو څه دلته کبډي غړې ده به یو خان نواب جاګیرداره دلته راځي او به په انساني کرامت د حیوان لوبې کوي د انسان تذلیل کوي د شپې په 11 بجې باندې او د دې خلکو موقف چې اوس موږ واورېدلو د خپل ګاونډ د ځوانانو د دوی سیسټم نه دونه توقع لري په اوسني وخت کې چې دوی اوس هم سیسټم ته سترګې دي دغه دي به د دوی د اطلاعاتو مطابق دا مظلوم دي دوی وایي چې به یې ایسي دغه چې کوم دی درګۍ دا په کیس باندې به یې انوال دی دغه دی نور هم به یې د کوم انتظامیه ده دغه ده لیوي فورس باندې هم دوی تنقید کوي چې به یې دا کوم دي نو انوال دي په دې کې نو به یې دا په انساني کرامت د حیوان لوبې شوي په ډک کلي راغلي دي دا سپین ږیري مشران د دوی تذلیلې کړی دلته او موږ دوی ته وایو وایي ګډز د مسلې دي خو بس ټیک ده دا په خپله دوی وایي سیاسي وابستګي چې دوی کومه ده نو هغه ان پي سره دوی وایي چې وایي موږ د عدم تشدد پیروکار یو چې د عدم تشدد پیروکار یو نو باچا خان وایي چې وایي سخته خبره هم چاته کول دا کوم دی تشدد دی نو بیا د دوی د عقل دا کوم عقل چې دوی استعمال کړی چې وایي به زور طاقت به زور ټوپک په موږ دلته مسله کوو نو وایي داسې بس سوچ دی نو وایي مطالبه کوو د دې ځینې د سپین ږیري لارښود مشران ناست دي دوی مطالبه کوي دلته د سیسټم نه دغه نه دا سټیزنز دی وایي که دا سیسټم د دوی تذلیل کوي نو وایي دا به خبره بغاوت طرف ته جوړوي لاړ شي وایي د دې علاقې د دې وطن د دې خاورې یوه تړه ده یو رواج را روان دی هغه د جرګه دلته چې څونه غټې مسلې دي دا په جرګه والي شوي دي به یې مشران ناست دي عقل یې شریک کړی به یې یوه لار رئیس دی ده بهترینه لار دغه ده به یې دا دوی موږ ته یو تړه کېښود دا یوه لار یې جوړه کړه هغه ده به یې د ډز د دوی دا مطلب چې به زور طاقت به زور ډز به موږ دلته به یې د دوی دا مسلې به موږ هلته نو داسې بس خبرې دي به یې مطالبه کوو به یې دا جي کې پي کې نه مطالبه کوو د ډي سي ملاکنډ نه چې به یې دا مظلوم دي دوی ته د پوره انصاف میلو شي او به یې د دوی د نور تذلیل نه کېږي بس دغه شاړ خبرې زموږ بسم الله الرحمن الرحیم یوه ورځ مخکې په موږ باندې دی مصطفی باچا دوی راپورټ وکړو راته یې وویل چې تا زما پټۍ اړولی دی ما ورته ویل او جي ستاسو پټۍ مونږ اړولی دی تاسو مونږ ته د خپله مسله حل کوي د کنال ځای مسله ده ما ته د مسعود شاه باچا ځای د کچ کړی او ما ته ویلې ته د مسعود شاه باچا سره کیس وکړه ما ویل جي چې تاسو ما د مسعود شاه باچا سره کیس کوم مال تاسو سره مې ولې نه کوو دا کیس بیا دوی جي صوبهدار صاحب پکې خبره وکړه ویل وایي ته سید نواب ته به دا غږ نه کې دی دغه او مونږ به دا پټۍ دوباره تا اړولی دی مونږ به یې دوباره اړو ما ویل ښه جي خو صوبهدار صاحب ما ته ویلې چې مونږ کله دې پټي له درځو نو زه به دې سره دوی سره موجود یم یا به زه په خپله یم یا به زما سپهي او یا به زما میرزا هغوی د وینا نه بغیر رالل پټي له او د شپې په 11 بجې باندې دوی پټي کې ټکټر لګیا کو او بار بیا د دوی داسې یو ډزې وکړې لکه چې مونږ یو زور طلبي وکړه په پټي کې او بیا د هغې نه پس 4-5 کسان زمونږ په کور رادن نه شول او زما ورور
ویشته او الله پاک د مرګ نه بچ کو خو دوی په د مرګ هغه دغه وکړو او کوشش وکړو دا به قدرت مونږ بچ کولو زمونږ خو د دنیا نقصان نورم کړی دی او مونږ ته کو د دینه پس د بل چا له طرفه مونږ ته څه نقصان پیښیږي نو زمونږ به ذمہوار دوی زمونږ د KPK د IGP صاحب نه د وزیر اعلی محمود خان نه زمونږ د ملکان د DC نه د لیوی والا نه د دوی نه زمونږ دا دی چې مونږ دوی مطالبه ده چې دوی مونږ له د تحفظ راکړي او اوس هم ما پسې راځي د دې دغه نه د راپسې دغه رالیږي چې تاسو زمونږ د نمونه د پایار نه کاټ کوي دوی به کې پرون BBA راغستې ده د عدالت نه BBA کړې ده او اوس هم ما پسې د شپې کسان نازي ښه ټوپکو په لاس باندې او ما ته دغه راکوي چې چیلنج راکوي او د ما ته یو څه بل څه وایي نو زمونږ خو غریبانان یو زمونږ د حکومت نه او د ملکان DC نه دا دغه دی چې زمونږ ته د تحفظ او نه راکړي زمونږ دعوه په سید مصطفی شاه ولد سید احمد شاه او په عزیز الله ولد نعمت الله او نومان ولد ټیکادار خان محمد مشي په دې وخت کې هغه د خپې د مین پټې دغه شوې ده او راته په اسلام دغه کې مونږ د الارج نه الارج کې ورته یو اپریشن وکړو او اوس بیګا په 11 بجې باندې د الارج نه اسلام آباد ته وړل اوس چې دویم اپریشن به ورته کوو هغه زما په دې وخت کې اوس ماما دی او ترور خاون مې دی په اسلام آباد کې پروت دی چې 2,70,000 روپۍ اوس په دې بل اپریشن باندې لګي نو زمونږ هیڅ هم نشته دی مونږ له حسابي خرڅ کړل یو څه بل څه مو له خرڅ کړل زمونږ نور هیڅ وس نشته زمونږ د حکومت نه او د دې حکومت نه زمونږ دا مطالبه ده چې مونږ ته دوی وښوولی شي اورې او مونږ پسې بیا هم چیلنجونه رالیږي زمونږ د حکومت نه پروټیکشن مطالبه کوي او جی مونږ د حکومت نه دوی ګریبتاري دې وشي او مونږ ته دې وښوولی شي دا په 48 غنټو کې په 324 کې دوی دغه کوي ګریبتاري کوي او زمونږ ګریبتاري د اوسه پورې ونه شوله دا ولې ونه شوله دوی پکې BBA څنګه ورکړه په کومه دغه کې ورکړه چې زمونږ خو دوی خو مونږ مړه کولو دا به مونږ خدای پاک نه وجلو د په کور راغلي او د شپې په کور باندې رادنه شوي زمونږ د زنانو بېعزتي کړې ده زمونږ د غونډو بېعزتي کړې ده په تیاره کې د شپې په 11 بجې مونږ د بجلۍ په رڼا باندې لیدلي دي مونږ د 3 واړه کسان مونږ په خپله ما په خپل نظر باندې زما مور مونږ په د خپل کور د دغه یو ګوایان یو